الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر فخري أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین خشتخ کل صفتون ورکڑی او بیا دا سے مرگری اللہ ورکڑی اغیت صحابہ کرام وی کہ دا زمان دا امت مجموعہ عقیدہ دا کہ دا غی پشان بہتر خلق دا تر قیامت پورے با پیدا نشی. دا نبی علیہ السلام صفتنا دا غی پا ذات کیو لیکن دا امت تا ہدایت تفارا یو صحابی دا نبی علیہ السلام دا یو صفت نمونہ وا عربی کے چوتا مصداق ہوئی. پدے میڈیکل کالج کے دے الکانو تا دا اخبل پروفیسران لاول کتاب کے سبق و خی نو بیاو تا پریکٹیکل وی اغا عملی تا ور باندی تیوری پاغی پویی دا مڑی یو نمونا ڈانچا یا دا پلاسٹک یو ڈانچے و تے خودی وی گور دا لاس دے و دا پلان کے رگ دے و دا پلان کے زے دے و دا پلان کے زے دے عملی تا ور پاغی باندی پویی. یا قاری صاحب استاذ الکانو تلاول پا کتاب کے او خی چی دا حرف با دا دے زے نرو باس دے مخرج دے صفت دے دا با ڈک وے دا با باریک وے دا با اوگد وے دا با لنڈے وے بیا دا غی نمونہ و تخی مشق و توی دا کرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلو صفتونو خودنم کردے دا چی تاسو با دا صفت زان کے پیدا کوئے دا ما کشتا دا کہ حضور پاک نبی علیہ السلام زمان دا پارا نمونہ دا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بیا دا اغی نمونی منگ تپریخی دی چی اغا صحابہ کرام دی کتابی تعلیم دا حدیث و دا قرآن پا شکل کے منگ لرا کردے دے او بیا یو نمونے پریخی دا چی که تاسو دا سخا نمونہ گو رہے او تاسو وائے چی ارہ حیا پا کیوی دا بسنگی نو عثمان تاو گو رہے یا نور مثالو نمادر تاو خول. دا قرنگی دا نبی علیہ السلام یو صفت دا زہد و زہد عربی لفظ دے دا دنیا سر تعلق نساتل دام یو صفتو دا پیغمبر علیہ السلام او دنیا بیدا سے گنل چے لکاڑو حضور پاک فرمائی مالی ولی دنیا وی زمو دا دنیا سے دی وی مثال دا دنیا دا جن دا سے دے لکه یو سورلے باندې سړی روان دی او د یو سوري لاندې کېناسته دغه دنیا ژوند دی نو دا لک سات ته سوري لاندې چې سړی تیری ارزي ژوند دی بیا ته روانېږي دغه رنګ د دنیا د ژوندۍ ژوند دی
لږ سات ته دلته تیر کو بیا به د آخرت په سفر روانېږي. نو په دنیا اعتماد نه ساتل او دنیا بوره مقصد د ژوند نه ګرځول او دنیا دا د انسان د زندګۍ هغه اخیری او لوی مقصد دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مگر ذوی نه ما ګرځولې دا او کله دې نمونه ګوري. نو یو صحابي مونږ ته خو پرېښی دی چې هغه ته ویل کېږي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه. د ده نوم خپل جندب او د پلار نوم یې جناده دی. نن دې بیان کې زه تاسو ته د پیغمبر علیه السلام د دغه یو صفت یو عملی نمونه د صحابي په شکل کې ښیم چې تاسو وایئ چې داسې صفت کېدی شي او که نه شي کېدی. یو مثال شته یو نمونه شته او شته دی. د ابوذر رضی الله عنه نوم دی جندب د پلار نوم یې دی جناده او په مکه مکرمه کې یو قبیله د غفار ورته وایي بنو غفار د هغې قبیلې سره تعلق لري. د دې وجې نه دې یادېږي په ابوذر غفاري د بنو غفار قبیلې اوسیدونکي ابوذر. دا قبیله د مکې مکرمې نه بار چې شام ته یا یمن ته به د تجارت دپاره خلک تلل نو په دې باندې د دوی لاره وه. د قبیلې خلک یې دې په خپله وایي طبقات ابن سعد کې دا واقعات مذکور دی چې د دې د قبیلې خلک دې په خپله وایي زما د قوم خلک رهزنانو ډاکوان لارې به یې شکولې او د مسافرو نه سامان به یې لوټو او غلاګانې به یې کولې او مونږ به ځای په ځای ګرځېدو په دې لارو کوڅو کې او چې کله به قافله په لاره را روانه و مونږ ته پته ولګېده نو مونږ به په هغې حمله وکړه او د قافلې نه ټول مال به م لوټ کړ. بلکې یوازې مال لوټل نو داسې بې کسه بې سوکه چې به یې سوګیر کړل اب یې خپل غلام که چې ته زما غلام یې راځه او بازار کې به یې خرڅ کړ. ماشومان دا به یې نیول او دا به یې غلامان کول او دا به په منډو کې په بازارونو کې خرڅول او پیسې به یې پې ګټلې. اوس هم داسې بدبخته ظالمان شته د خدای نه چې څوک نه یېرېږي رڼو د هغه زړه د شر مخي د شر مخ اخرت چې څوک نه مني ړی د شر مخي ړی د زمري وي او چې د خدای نه څوک یېرېږي نو هغه ته به انسان ښکاري د انسان به ورته ښکار نه ښکاري. نن بعضې ظالمانو ته انسان ښکاري ولې ځکه په زړه کې د خدای یره ني. نو وی زمونږ قبیله دقسې ډاکوانو وی ما هم دونه بادري کړې ده چې پخپله وی یک تنها مې یو قافله به لوټ کوله زه به یوازې وربرلم دا ژوندم تیر کړی دی. لیکن خدای پاک چې انسان ته هدایت کوي نو داسې همدقه د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک د زمانې نه مخکې دته خدای پاک د هدایت لږې لارې خولې د شرک نه توبه وویسته او ویزاره شو. دا لا د پیغمبر علیه السلام تعلیم ولا نه دی رسېدلی خو دې ویله کې مې دا سوچ کو چې دا کاڼي خو مونږ په خپلو لاسو وتراشو او بت ته جوړ کړو نو مونږ به د ده نه بچی غواړو دی به مونږ جوړی د ده نه به مونږ خیر غواړو. نو په کفر کې د حضور پاک د زمانې نه ډېر مخکې په دغه جاهلیت کې ما د کفر او د شرک نه توبه ویسته او ما دا عقیده وه چې کوم د نبي علیه السلام د لا اله الا الله عقیده ده دا مې عقیده وه چې الله یو دی بل شریک نه لري او ما به مونځ هم کو داسې مونځ نه لکه زمونږ په شان دی خو بس هغه په ذهن کې دا سوچو چې راشه الله تعظیم کوه لکه یو بابو د خپل افسر تعظیم کوي یو کشر د مشر تعظیم کوي څوک ورته ځان ټیټ کي څوک ورته لاس خول کی څوک ورته په سینه لاس کیږي دقسې به ما د الله تعظیم کو ولاړ بم کله به د رکوع په حالت کې شم کله به مو د تندې په ځمکه کېښود. نو ایمان زما د قوم خلکو تپوس کو چې دا ته تعظیم عبادت د چا کې وی مې چې دا د خپل الله کو وی چې مونږ خو د بوتانو کو نو مخامخ راته خپل خدای پروتي ستا خدای کم دی چې ته ورته دا سر ښکته پورته کې وی ما ورته وی چې زما خدای چې کم طرف ته دی نو زه هغه ته سر مخکې کومه ته کم خواز عبادت کې زما خدای هر ځای دی هر طرف ته زما الله دی کم طرف ته چې زه مخکوم زما الله موجود دی زما الله یو جهت او یو طرف کې نه دی. قرآن شریف کې الله هم داسې وایي اینما تولو فثم وجه الله د خدای خاص یو مکان نشته چې دلته الله موجود دی او بل ځای کې نه دی نه بس خو هر طرف ته زما رب موجود دی نو زه چې کم طرف ته سجده کوم زما الله شته او ما به دا وی چې الله یو دی. وی دی کې مال یو سړی راغی او ما ته وی چې ابوذر دا ته چې کومه خبره کې دا لا اله الا الله والا خبره چې بغیر د الله نه بل خدای نشته نو په مکه کې یو سړی پیدا شوی ستا د دې خبرې په شان خبره کوي او خلک هم بلی دیتا چې دا ما مرګري شي او ځان ته د آخر زمانې پیغمبر هم وای وی ما خپل رورو لېږه د رور نوم یې اونیس دی
چې اونۍ ستلال شه او ته ماله د دې سړي معلومات وکړه چې دا دې سوی دا څنګه سړی دی. وی د ما ورور لاړ څه وخت یې تېر کړ په مکه کې او واپس راغی او ما ته وی چېرې یو سړی خو شته هم ستا د خبرې په شان خبره کوي چې الله یو د شریک نه لري او ډېر د نیکۍ خبرې کوي او خلک د بدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدي مه کوئ د بوتان عبادت مه کوئ. وی مې چې رورې څه پوره خبر دې راله راونهړه دغه د تسلی خبره دې رانه وړه ودرېږه په خپله ځم. نو ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او مکې ته لاړم. نو مکې ته خو به د پخوانه خلک راتلل د بیت الله حج به خلکو کو په جاهلیت کفر کې به هم کو او دا طوافونه به کول. وی چې زه بیت الله لره ورسېدم وی یارېدم چې دې دا خبرې کوي خو ده به دشمنان هم ډېري اسې نه د چا نه تپوس د ده وکړم او هغې دشمني او ما ونه وی تکلیف را نه کړي. وی دقسې ناستو ما چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده یا دا خبرې ته ما دلته په خپله واورېدې د یارې چا نه تپوس نه شم کولی او د زمزم په اوبو مې خپله ګزاره کوله. وی چې ماښام شو حضرت علی رضی الله عنه را باندې راغی. دا واقعه دې په خپله ذکر کوي او ابن سعد یو کتاب د طبقات نوم یې ولی ښودی دی هغې کې دا واقعات ذکر کړي دي. او ابن نو وی چې علي صاحب ماښام ما باندې راغی وی ما ته وی مسافرې وی ما وی او وی چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې ما وی نه وی ما پسې راځه. نو علي صاحب هلک و نوجوان وی دې مخکې شو زه ورپسې شم وی کور ته یې بوتلم وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه بس ما هم غږ ونه که او دم غږ ونه که ځکه مسافر به بیت الله ته راتلل او په بیت الله کې به عبادت کو او دی بنو هاشم د نبی علیہ السلام قوم به د هغوی خدمت کو د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه. وی سار بیا ناستو ما چې که چا نه تپوس کوم دشمني نی او اسې نه ومې نه وی مړ مې نه کي ځکه په خپله معلوم شو ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي دی خو ناشنا خبرې کوي. وی ماښام تیر شو وی بیا مې سړی چا غږ ونه که وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم وی مسافره وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه وی بیا بوتلم ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه خو نه د تپوس وکړه نه ما غږ وکړه. وی په درېیمه ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې یو خوا بل خوا ګورم یاره که چا راته په خپله ووی او یا دا سړی مې په خپله صحیح که. وی بیا ماښام شو علي صاحب راغی وی میلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دی پوره شوی وی مې چې او وی ښه راځه وی کور ته یې بوتلم. نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای یې مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم نوم مې بوزر دی خلک راته بوزر وی یندو بینو. وی مقصد دې څه دی څه پسې راغلی وی مې چې یو خبره درته کوم خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږې به هم پې نه اوس زړه کې یېرېږم چې هسې نه د هغه پیغمبر دی دشمن نی او د تعلق او دې در سره نقصان درته ونه رسوي یو خبره درته کوم خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وی او خفه کېږم نه نه وایم علمه څه خبره ده. وی مې چې دقسې مې اورېدلي چې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وایي چې الله یو د شریک نه لري د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی ووینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی. وی بس علي صاحب مخصور شو خوشحاله شو وی بس لار دې ومونته اس فکر چې ونه کې زه به دې والا بوزم زه د هغه ملګری یاره مه کوه زه دشمن نیم زه یې ملګری سار به دې والا وختي ورسوم. وی سار چې پاسېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که زوځی دې ځان سره بوزم خو دا خلک بوی چې دیم ایمان پسې راغلی دی او دا خو ډېر سخت وخت و د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی نو وهل ټکول او نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول. وی ما ته علي صاحب هدایات را کړل چې زه به د نه مخکې م ته را پسې راځه خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمې څوک به دې ووایي یو ځای به ځو که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل نو زه به اودسماتي ته کښېنم یا به لاس پڼې ته ښکته کوم دې سپلی ته چې دا سپلی ځان له ټیک کومه یا به دیوال سره ودرېږم ته به ما سره ودرېږي نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی. وی مې چې ډېره ښه ده وی په دغه طریقې د نبي علیه السلام مبارک له ورسولم. وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې او د هغه تعلیمات مې واورېدل نو زه په سچه پوه شوم چې دا د آخرې زمانې رښتونی پیغمبر دی. نو یې ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم. وی چې دا کلمې شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله
چې الله یو د شریک نه لري واشهد ان محمدن عبده ورسوله چې د الله یو بنده او د الله استاد الله د مخلوق د هدایت لپاره را لېږلی وی ما دا کلمه وی مسلمان شم وی ما ته حضور پاک فرمایل چې ابوذر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې نو ته مهرباني وکړه خپل کلي ته واپس ځه او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکا او چې زما کله بیا ظهور راشي د ښکاره شم او مرګري مې زیات شي نو بیا به راځې اوس ته اجازت ته ځه خپل وطن ته وی ما وی چې داسې کم ځای کېږي یو ایمان خدای راکه او دا به د ابوذر په سینه کې پټ پروتي دا به ښکاره نی وی نیغ راووتم او د بیت الله په خوا کې ودرېدم او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا اعلان مې وکړ ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي تاسو له دې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله او غږ یې نه شو کولی دومره یره وپې او چې ایمان زړه ته ننوت دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي وی زما دا کلمه اعلان نو او کافر سم ورا خطا شو او څوک مې په لت وای څوک مې په سکون وای او څوک مې په لرګي وای او څوک مې اوچتۍ را خلاصی وی داسې کړم چې وینې رانه وبهیولې او بېهوشه شم دومره وعلم چې بېهوشه شم د حضور پاک تره د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه د حضور پاک تره دی هغه رامنډه کړې او په دې ځان د پاسه ور واچوې د مکې خلکه ولې داسې کوې زمونږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده او که دې مو مړ نو زمونږ تجارت به بندي قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و بیا به زمونږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نشي تللی مونږ به خروس کوو بس مکه کې خو خپله فصلونه نه کېدل او نه ځمکو فصلونه نه کول د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده د ده قوم په لاره به مونږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړم خلک اخوا شو وی چې هوش کې رالم بیا مې یو چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی غیر علی البیع شروع کړه وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم وی چې بیا هوش کې رالم وی بیا مې مضبوطه چغه وواله چې راشه کمرمه او کجم دی پاتې کېږم دا کلمه به رسوم د مکې دی ګوټونو ته او د کانو دی غرونو سره به تنبوم وی بیا مې مضبوطه چغه وواله وی بیا خلک رالل راګیرې کړم وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم وی خیر حضور پاک تم زمه اطلاع ملو شو خو چاسه نشو کولی ځکه وی زه څلورم مسلمانو 3 کسان زمانه مخکې دی او زه نمبر 4 کې یم څلورم نمبر مسلمان یم مرګري کم دی نو چا غږ نشو کولی وی لاړم خپل وطن ته خپل کلي ته او هلته مې د اسلام دعوت شروع نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیث لیکلی دی مسند د احمد ابن حنبل او یو بل کتاب دی حاکم یو لوی محدث دی هغه لیکلی دی مستدرک د حاکم ورته وایي دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کړ نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړل نیم قوم مې خدای مسلمانان کړل او یوازې اسلام نه دی د ډاکو نه سم شو د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل غټ نیم قوم وي زما الله لومبې خو زما دواړه رونه مسلمانان شو او بیا مې نیم قوم مسلمان شو رونو دا دعوت ته اسلام دا ډېر لوی اهمیت لري ګورئ د اسلام په فرایضو کې یو فریضه دا ده چې بل مسلمان له دعوت په ورکې یوازې دا ده چې د به خپل لمونځ کوم او خلک پیش او کار یې پیش نه زه به کافر ته م ویم چې مسلمان شه که مې وس رسي په ژبه به ویم که مې وس رسي په لاس به څه لیکم هغې ته به رسوم په تقریر به ویم کوشش به کوم چې دا کافران خدای مسلمانان کی او چې مسلمان دی او دل دین نه وردی دین به ورته ښیم مونځ نه وردی مونځ به ورته ښیم او کلمه شهادت د هغې په مقصد به پویم د قرآن په مقصد به پویم او اودس به ورته ښیم لکه الحمدلله زمونږ په دې وطن کې د دعوت سلسله شته دی شکر دی او دارنګې هر مولا د جمعې پر ورځ لګیا دی داعي دی خلکو له دعوت ورکوي که جمعې پر ورځ تاسو ته چې کومې خبرې کوم په اصلاحات اصلاحي خبرې درته کوم که نور علما کرام د جمعې پر ورځ یا په جنازو کې یا په اخترونو کې یا داسې په جمع جرګو کې لګیا دي اجتماعي طور خلکو له دعوت ورکوي او د دعوت سلسلې د خدای فضل دی زمونږ په وطن کې چلیږي خدای دې ټولو له دوامونه ورکړي نو دا اسلام خورم په دغه طریقه دی
تعالی خو په خپله کافر نه راځي چې درته وایي چې ما مسلمان کا. دا خو به ته محنت کې کوشش به کې ګرځې به او د اسلام خدمت به کې. نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کا او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینه منوره ته هجرت وکړه د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی دی. بهر کیف وی زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کو. وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفه ته هجرت وکړه د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق د نبی علیہ السلام د فرمان مطابق بیا زه د مکې مکرمې نه لاړم او مدینه منورې ته مې هجرت وکړه. په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره اوسېدم. اسم نو یوازې یک تنها به زه د پیغمبر علیه السلام سره هغه سره به ګرځېدم. دته نبی علیه السلام یو لقب ورکړی دی مسیح الاسلام. مسیح د عیسی علیه السلام لقب. نو دا یعنی د اسلام د مسلمانانو په منځ کې داسې ژوند تېری کم ژوند چې عیسی علیه السلام تېر کړی. حضرت عیسی علیہ السلام ام د دنیا نه بے رغبته ژوند تیر کړی. یو به ورسره لوټه وه، یو به ورسره څادر و، یو به ورسره کونټی وه او یو به ورسره ګمنځ وه او ګرځېده او خلکو له به یې دعوت ته دین ورکوه. نو یو ځل داسې وشوله چې یو سړی اودس وکړه د په مخ کې. نو هغه دا لاس راواغېستلو په دا ږیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ږیره ځان له ګومنځه کړله. نو حضرت عیسی علیه السلام ګومنځ وغورځوله. وی دا د ګومنځ کار خو د لاس په ګوتم کېږي. وی دې ته پکې ساجت ته چې ځان پې ستړی کو. یو ځل په لاره روانو نو یو سړی د لښتي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یو بر راواغېشتی او خولې ته یې واچولی. نو ده سره یو کنډول او جام هغه یې خوا وغورځو. وی د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي. وی دې ته پکې ساجت دی. داسې ژوند حضرت عیسی علیه السلام تیر کړی دی. نو د هغه لقب مسیح قرآن شریف کې الله د عیسی علیه السلام نه په مسیح تعبیر کړی. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوذر تم د مسیح لقب ورکړی دی. وی زمونږ په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تیری لکه کم ژوند چې عیسی علیہ السلام په خپل وخت کې تیر کړی. مسیح الاسلام. نو دقسې یوازې به ناستو، نه کوټې ته ضرورت نه اوښې ته ضرورت او نه بنگلې تاجت او نه مال او دولت تاجت دی. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناست دی. وی فرمایل هم الاخسرون یوم القیامه. دا خلق چې دي دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کی، په لوی زیان کې به پراته. وی مې زما د پرب د کعبې قسمې چې دا کم خلق په تاوان کې د قیامت پر ورځ نو دا خو تباہ و برباد دی. خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی ځکه چې نبی علیہ السلام زه ولیدم نو دا خبره یې وکړه. وی ورنږدې شم وی ما وی چې من هم یا رسول الله، دا الله رسوله دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی دا راته وښایه. وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال پسې دي خدای ته یې دی، مال جمع کوي بس الله یې دی. ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام نه دي، ګناه نه ده، خو چې کم مال دی د خدای نه غافله کي دا تبعی ده. تجارت دا ګناه نه ده. قرآن شریف کې الله وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اغه تجارت، اغه دکانداری، اغه نوکری ګناه ده چې تا د خدای نه غافله کی. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به دو سیزونو پسې منډې وایي. الله به یېري، خیرت به یېري. او دوه سیزونه څه دي؟ یو د خېټې خواهش، د خېټې خواهش پسې به منډې وایي. د خېټې خواهش د مال او دا څه شی دی، خوراکونه دي او دا سیزونه دي. او یو د اندام خواهش، دې دو خواهشاتو پسې به سړي ټولې منډې به دې دوه خواهشاتو له وایي. الله به یېري، د پیغمبر تعلیمات به یېري، اخرت به یېري، قیامت به یېري، جنت به یېري. رونو ګورې کوم خیال یې دقه دور روان دی. نو حضور پاک فرمایل چې کومو کسانو الله آخرت یې کړی دی او صرف دنیا غشتې ده او دنیا پسې منډې تړلې وای نو دا هم الاخسرون یوم القیامه، د قیامت پر ورځ دا ډېر لوی زیان او تاوان کې مبتلا دي. داسې قسمه احادیث په دورېدل. نو د حضور پاک مبارک سره به ناستو. نو نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس چې نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو دی په مدینه منوره کې اوسېده. خو هر چا سره به جګړې کولې،
ګوره د پیغمبر علیه السلام دغه یو صفت نمونه وه، هغه کې خو ډېر صفتونه و، د یو صفت یې دې نمونه که چا به پوخ کور جوړ که دی به ورغې دروازه به یې ورته وواله، چې به راووته او حضرت ابوذر په خیر ستړی مه شې، ده به کونټۍ اوچته کړه، یو څو غزاره به وو، وی ښه وی کوټه دې جوړه کړه، دنیا دې خپله کړه، خیره خدای دې جوړ ير دی چې چا سره به خشته جامې واچولې دی به ورغې یو 5 شپږ څپېړی به وو، تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي، که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي، که چا به خشتاس چې چا سره به دولت او مال لیده بس د ده به ورسره جګړې وي، خلک به ورته راغون شو، خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده. لاړ دا حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې غلی و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته، چې شام ته لاړ، شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه، حضور پاک به ډېر یادو، او چې نبی علیہ السلام به یادو نو جړل به. یو صحابي وی یو سړی وی یو تابعی وی په بیت المقدس کې منځ کاو، وی ډېر سجدې به کولې، 2 رکعاته منځ، بیا به ودرېد، بیا به 2 رکعاته وتړه، بیا به 2 رکعاته، بیا نو یې زه ورنږدې شوم، ما خو نه پېژن، نو ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کې ردې په دې یو 2 اوږدو کا که نه بس سجدې دي او رکعتونه دي، ورته یو 2 اوږدو کا که نه اره دې نه غوره دي. وی ما ته څه وی؟ وی ما ته وی سمعتو خلیلي ابوالقاسم، ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي. نو په جړا شو. ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کنیه ده، د نبی علیه السلام د زوی نوم قاسم و، ابوالقاسم د قاسم پلار، دا د پیغمبر علیه السلام یو صفتو کنیه ورته عربی کې وی. ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلي دي، دا مې ووی او په جړا شو. وی چې جړا نه لږ په قلال شو، وی بیا ما ته وی سمعتو خلیلي ابوالقاسم، ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي، وی بیا په جړا شو، سلګۍ ووالې، وی په درېیم ځل بیا وی سمعتو خلیلي، ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي، وی بیا په سلګو په جړا شو. وی ما ورته وی چې کاکا ته څوک یې او ستا را دوست ابوالقاسم څوک دی؟ وی ما ته وی چې زه ابوذر یم، خلکو په نوم بیا پېژنده، او زما دا دوست ابوالقاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ما د دغه خپل دوست ابوالقاسم د حضور سجده ولګی، نو په دقه سجده والا الله ګنام رجی او مرتبه والا الله اوچتای، ځکه ډېرې سجدې کوم. وی مې چې خطا ابوذر معافي غواړم صاحب، ما نه پېژندلې، زه معافي غواړم. نو چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم به اورېده نو په جړا به ورتله، د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو جړل به یې ورسره، دومره محبت او شوق. نو د حضرت معاویه رضی الله عنه هلته ګورنر دی، هغه سره به جګړه. نو دا ما چې درته کوم وختي آیات وی، لاول د دې آیات معنا درته کوم. قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه خلک چې سره سپین خزانه کوي جمع کوي، ولا ينفق بین او د الله په لار کې نه خرج کوي. بیا الله وی یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سره سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کی. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، او چې ګرمي کی نو د دې خزانه والا دا چې چا خزانه کړی دی د دې تندیلا او د اړخونو د شاګانو له پیداغونو ور کوي، او چې سړیږي حدیث کې مدقه سره راځي بیا به الله ګرمي د جهنم په اور کې، او دلته په تندي او په اړخونو په شاګانو داغونه ور کوي. او سبا وتوي هذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه مالو چې ځان لري خزانه کړو، ځان لري جمع کړو، دا هغه مال دی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، زوس تکلشا شابه چې کوم مال دې ځان له خزانه کو، دا هغه وبال او سزا وسکا. دا آیت قرآن شریف حضرت معاویه رضی الله عنه او دې سره ناستو، لوی ډله ناستره جګړه جوړه ده. معاویه صاحب خو گورنر دی د شام، او ابوذر رضی الله عنه رعیت یو فرد دی، لیکن احترام به خلکو کو. معاویه صاحب چې دا آیت د کافرو په حق نازل دی، هدي نه مسلمانان نه دي مراد. حضرت ابوذر ودا دا غي په حق دی، زمون په حق دی جګړه. نو دې کې زمون باج علماء چې دا آیت په حق دی کافرانو کې دی، او اکثر علماء چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی.
هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نبی صاحب چې دا آیت د کافرو په حق کې نازل دی هدي نه مسلمانان نه دي مراد حضرت ابو ذر ودا د هغې په حق کې دی زمونږ په حق کې دی جګړه نو دې کې زمونږ بعض علما وایي چې دا آیت په حق د کافرانو کې دی او اکثر علما وایي چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي څه مطلب د پخوا کې جمعات جوړیږي ښه مال ورسره ډېر دی او د خپل ځان باندې لګوي خو د خدای لار کې جمعات کې ونه لګوي د خدای لار کې نه لګوي جهاد ته ضرورت دی د هغې کې نه لګوي د خدای دا مال زکات وخت پې راغی دی زکات ته نه ورکوي قربانۍ وخت پې راغی دی قرباني پې نه کوي حج پې فرض دی حج له نه ځي صدقه فطر وخت پې راغی صدقه فطر نه ورکوي خوا کې ګاونډي د لوږې مري هغه سره مدد او تعاون نه کوي جمعات کې د بل د درې ضرورت هغې کې نه ورکوي دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه پې نه ورکوي دا به قیامت کې الله ګرموي او دله به پې الله داغونه ورکوي او الله به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې اوس تنګ شوه ته ځان له دې ډېر وځله جمع کوو نو حضرت ابوذر وی دا یوازې د کافر یهودي په حق نه زمونږ هم دی د هغې په حق کې حضرت معاویه صاحب بن د هغې په حق کې دی جګړه جوړه شوه داسې به چې چا سره مالو ابوذر رضی الله عنه به جګړې ورسره کولې چا سره به ښه اسو جګړې به یې کولې هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خط راولېږه وی خلیفه د مسلمانانو وی مهرباني وکړه د ابوذر ما نه بوځه مونږ احترام کوو ورته څه نه شو او روزانه جګړې نو هغه ورته مدینې منورې ته راځه نو مدینې شریفې ته یې راوست نو دلته بیا جګړې وې که چا به نوي صادر و د به کونټې اوچته کړه او شک به یې ته وویسته ها نوی صادر دې په سر که تا ته پته لګي چې ته به مخکې مړی وکړه دا صادر به مخکې زړېږي یا خدایا دا به څه کېږي یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه کعب ابن مالک رضی الله عنه ناست دی نو حضرت عثمان رضی الله عنه هم ناست دی حضرت عثمان تپوس وکړه د کعب ابن مالک نه دا لوی صحابي دی وی کعب وی که یو سړی مال جمع کی او هغې کې د الله حقونه ورکوي زکات هم ورکوي صدقه فطر هم ورکوي حج هم کوي قرباني هم کوي چې څه حقونه دي هغه د الله ورکوي دا سړی به د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي حضرت کعب وی دی خو به خدای ته نږدې وي ځکه مال خو یې جمع که خو د الله حقونه یې ورکړل حضرت ابوذر کونټې اوچته کړه او کعب لیره وبروله وی د پلان کې زویه وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم غوسه شو ورته وی د فلان کې زویه وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم وی دی به دوزخ ته ځي یا خدایه پاکه بس د حضور پاک دقه یو صفت پکې پرېوتو چې د مال سره بالکل روانه و دشمني وه اس سره اعلی اس سره دشمني وه کور سره دشمني وه څه سره خو بس وی بس وی مسلمان دی داسې وي لکه مسافر چې په لاره روانوي او د یو سوري لاندې شپه تېروي دا واقعي ښه صفت دی خو دا څوک خپلولی شي ما تاسو ته ویلي چې د علیه السلام ډېر صفتونه و که نه حضرت عثمان دا د مال جمع کړی دی او اوس ډېر سخاګانې هم کړي دي جګړې شروع وې جګړې شروع وې حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ابوذر یو درخواست ته کوم وی ته داسې مهرباني وکړه چې د مدینې منورې نه بار یو علاقه ده ربضه ورته وي تالته منتقل شي روزانه جګړې دي او صحابه شکایتونه دي او دوی چې به جومات کې ناست دا ناشنا خبرې هم خلکو ته بل شان ښکاري نو لویه ډله به ترې راته ووه نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه نو ده یو ښځه کړې وه په آخر وخت کې او د هغې نه یو درې بچي پیدا شوي وو درې واړه په ماشوموالي کې مړه نو ښځه ځان سره واغېشته او ربضې ته لاړ نو هلته په یو خیمه کې دیره شو نو چې دیره شو نو څوک ورغلل د عثمان رضی الله عنه ډېر خلک مخالف هم نو ده ته یې وې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي بار یې راوویستې د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه بار یې راوویستې او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرېږي د دنیا د سره ودرېږي شیطانان خو د دنیا وي که نه ده ورته څه وی یو څو خبرې یې ورته وکړه وی ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین دی بادشاه مې وی قسم دی دی خو د پیغمبر علیه السلام زوم پاتې دی او صحابي دی او خلیفه دی وی که یو حبشي غلام زما امیر شي نو هم به یې تابعداري کوم دا د به څنګه کوم یوه او وی یو ځل جومات کې ناست وم وی دا پیغمبر علیه السلام پیشنګویي کړې ده وی زما د قسمې چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي وی جومات کې ناست وم وی ما ته ابوذر ایمه چې لبیک یا رسول الله حاضر د الله رسوله وی که چرته یو سړی دی زما د جومات نه وباسي نو څه به کوې ایمه چې صاحب توره به ورپسې رالم وی نه توره به نه رالې تابعداري به کوې جنګ به نه جوړې او یو ځل یې راته وی چې ابوذر
که یو سړی تاله ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو څه به کوې؟ وایي چې صاحب تورې ته به ګوتې کوم. وایي نه تورې ته به نه ګوتې کوې، فتنه به نه جوړی، جنګ به نه جوړی، اطاعت او تابعداري به کوې. وایي حق وخت نه زه پوه شوم چې ما به د جومات نه هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي. دا د حضور پاک یو پیشنګویي. وایي دلته به دیرم هم دې ځای کې به یم. نو هغه خپل ټول ژوند دی پر ابزه مقام کې تیر که. یوې ښځه ده یو دی دی، درې ورسره خره دي، خره دوه خرې دي او یو خر دی او یو دوه درې ورسره چیلی دي. بس د خرو ژوند اساني، خره خو هر څه خوري که نه. نو نورو څیزونو له خو به خامخا ګیام را پیدا کې، بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري، او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نه شي ټینګېدی. د خر قصه خو اسانه ده، هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وې، دې زمانه کې خو پردي پټي دي، خو بار خر نه شي پرېښودی، پردی ګیاګانې خوري. او هغه زمانه کې خو دا پسلونه مسلونه د خلکو نو بس درې خرو به په صحرا کې به سري او خپل کار به م پې کوم، او دوه درې چیلې ساتلې وې، د هغې نه به د خپلو پیو ګزاره کوله. او یو خیمه ده او یوې ښځه ده، او لاندې په خیمه کې کټن نشته، بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده، په هغه بستره د پاسه دیم سملي او په هغه بستره کور والا هم سملي، هېڅ نور نشته. منګې منګې که یو وسره. یو صحابي وایي ما د حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل چې دا د ښځې دومره سامان و. وایي ما وایي چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا راړولی شي او ګرځولی شي. دقه یې ټول ژوند دی زندګي. یو موقع باندې مې ولیده یو صحابي وایي نو وایي غلام ورسره ناست و، غلام نو یو څادر د ده نه تاو، یو یې د غلام نه تاو. پخوا به لکه د حج چې خلک دي دا دوه څادرې ځان نه تاوي، یو د کمیس په ځای او یو د پرتوک په ځای. نو دقسې خلکو کمیس پرتوک بنو، دا څادرونه به ځان نه تاول لنګ او څادر کې. نو یو څادر د نه تاو، یو د غلام نه تاو. نو ما ورته و چې ګوره دې غلام له چې ته یو زوړ څادر وګوره او دا څادر د ده نه راواله او ځان نه تاو کړه، نو ستا پوره جوړه برابر شي. وی ما ته وی چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلی چې تاسو د خپلو غلامانو وینځو سره ښېګړه کوئ، چې تاسو څه خورئ هغوی له حقه ورکوئ، چې تاسو څه اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي. نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبره عمل کوم. ګوره د پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کا، د هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه، لیکن ده پې دومره مضبوط عمل کو چې څه به یې خپله اغوستل غلام له به یې هغه ورکول. نو هغه خیمه کې و چې ناجوړه شو، چې ناجوړه شو نو دا بیبي ورته جاړي، ای وی زما مسافره بې کسه بې څوکه خاونده، اوس به څه کوم؟ زه اوس خو ما ورته خپل ژوند تېر که، اوس چې ته مړ شي په دې بیمارۍ کې نو زه به تا خښوم څنګه؟ ستا قبر به څوک ما سره کوي، دلته څوک دی؟ او زه به تا له کفن څنګه کوم ځای نه در کوم، او زه به جنازې سره ستا څه کوم، او زه په یوازې تا له غسل هم نشم در کولی، دی غسل سره به دې څه کوم؟ نه ښځه ورته جاړي غریبه. دی ورته څه وایي؟ وایي ښځې مه جاړه، فکر مه کوه، وایي ګوره څونه نیک عملونه یې کړي او څومره جهادونه یې کړي دي. د تبوک غزا له چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته که نه هغه ډېر اوږد سفر و او ګرمي هم ډېره زیاته وه، نو بعضې صحابه کرام لږ ګډوډ شو د نبي علیه السلام نه، نو بیا ورپسې په لاره یې ځان رسولی دی د یو درېو صحابو نه علاوه، خو څه ګډوډ شو. نو حضرت ابوذر رضی الله نو نبي هم په لاره ته پلان کې څه شو، پلان کې څه شو، نو چې څوک به وو نو صحابه وې راغلي دي، چې څوک به نو هغوی به ورته وایي چې نه دي راغلي. نو دی چې دی نو نبي علیه السلام د ده تپوس وکړو ابوذر څه شو؟ چا ورته وایي صاحبه خو نشته، او دی اوس را روان دی په یو اوښې ځان له چې ته پیدا کړی دی په هغې سور دی، خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده، نه شي تللی. نو چې سامان دی په هغه اوښه باندې سور او نه شوه تللی، نو هغه اوښه یې په ځای پرېښودله او سامان یې لا په اوږه که په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان دی. نو چاوی هغه دی څوک را روان دی او په ډېر تیزۍ را روان دی، دوړې تېخېږي. رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذري. ویې ګورئ نو چې صحابو طلب وکړو نو واقعي هم دی، نبي علیه السلام ته وی صاحب ابوذر دی، وی دلته راشه ابوذره یو خبره مې واوره، وی ستا سفر به یوازې وي، مرګ به دې یوازې وي، داسې ځای کې به مرې چې بل څوک به در سره نی، ژوند دی یوازې، مرګ دی یوازې، او د قیامت پر ورځ به د قبر نم یوازې پاسې، او یو روایت کې راځي جنت ته به هم یک تنها یوازې روانې.
نو حضرت ابوذر اخذ چې وته جړل وی خدای مجاړه وی یو درې بچی می په ماشوموالي کې مړ دي وی امه د جنت توخه نه قصه خلاصه ده او ما د خپل خپل پیغمبر نه اوریدلې دي چې یک تنها یوازې بمري جون بده یوازې او بیا به د قیامت پر د قبر نه یوازې پاسې دا مې اوریدلې دي دا څه کار وکړه اخذ ته وی دا ته داسې بار دی غونډې ته وځه نو یو ډله براشي اوس یو خیمه کې پروت تر ګرځېدو نه نو आवाज ولا ورکه چې د پیغمبر علی السلام یو مرګره دی خیمه کې بیمار دی تاسو غواړي راشه پاغه جنازه وکي او داغه د کفن دفن انتظام وکي دا आवाज وکړه نو دا خزه غریبه په منډه لاړه په جړه کې پاغونډه د پاسه ودرېده نو چې ودرېد یو قافله د عراق نه را روانه دا د کرامت چې قافله را روانه نو قافلی والا چې تیرېدل دا خدای په جاړه ولیده وی ولې جاړې وی ای قافلی والا تاسو ته ولاړې وی د خدای خاطر وکې زما یو بې کسه بې سوکه خاون په دې خیمه کې دننه پروت دی تاسو غواړئ بیمار دی او کفن ته جت دی او قبر ته جنازې ته ضرورت دی مهرباني وکړئ راشه زما دا خاون دا خدمت په دې ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه وی څوک دی ستا خاون په دې خیمه کې وی ابوذر دی الله اکبر حضرت ابوذر دلته وی او ورمنډه کړې قافلې ورننوتل او هغې ورته وی فداکا حضرت عبدالله بن مسعود ورته وی فداکا ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان ابوذر ته دلته پروت دی وی ولې عبدالله بن مسعود تا د حضور پاک نه دی اورېدلی چې ابوذر به یوازې مري سفر به یوازې کوي زما محبوب دوست دروغ وایسه هغه رښتیا ویلي دي وی زمرم عبدالله بن مسعود زمرم جنازه به مې تاسو کې ما به مدینه شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوئ خو زما دا 2 صادرې دي او کفن 3 پکار دي او صادرونه مې 2 دي نو که چا سره د حلالو د مال یو 3 صادري نو مال راکې خو ګورې هغه سړی به راکې چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر نه دا مطلب نه چې کنه خو د صحابو زمانه واغی حرام خواره خونو نه چې بالکل پاک ستره سړی وي نو کاغه سره یو 3 صادر پاک وي خو مالته والا 2 مخفل صادر وي یو باغشي په دې کې به کفن راکې او که چا سره 3 صادر نه نو خیر دی بیا په دې 2 کې زما کفن ټیک دی په دې 2 کې لا کفن راکې یو سړی په قافله کې هغه سره 2 صادر وي 3 صادر وي هغه یو راوسته وی حضرت ابوذر وی خپکیږه ما وی زما دا 3 صادرې دي او اداره ل خپل مور په خپل لاس جوړې کړې دي وی دا یو پاکستان شو وی ډېره ښه وی په دې 3 صادرونو کې مال کفن راکې او ما به ولم به دقه دې به مخخ کې دا خبره وکړه وفات شو اقا قافله د شپږو کسانو هغې ولا غسل ورکړه هغې ولا قبر مکنه هغې په جنازه وکړه هغې خیرت ته مسپاره دا ژوند د حضرت ابوذر رضی الله عنه په دې ژوند کې خوشحاله نو ما مقصد دا ورونو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو الله د امت لپاره نمونه رالېږلی دی چې د پیغمبر علیه السلام په شان ژوند به تېروي او حضور پاک له خدای پاک ښایسته ښکلي ښکلي صفتونه ورکړي نو ما مخکې مثال درکړه چې هغه صفتونه به موږ ځان کې په کومه طریقه پیدا کوو نو د هغې په 2 طریقو تعلیم ورکړی شوی دی یو نبی علیه السلام د خولې په ذریعه تعلیم ورکړی دی لکه استاد شاګردانو ته د خولې په ذریعه تعلیم ورکړي او بل عملي پریکټیکل چې ورته وایي تیوري چې هغه عملي طور باندې هغه صفتونه امت ته ښودل چې داسې وکړي نو د یو صحابي د حضور پاک د یو صفت هغه نمونه وه یو صحابي د حضور پاک د یو صفت ظاهري شکل و شکل نو د پیغمبر علیه السلام د زهد د دنیا سره د نه تعلق نمونه حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا درته خدای خیر که یو سړی وي چې داسې ژوند نه تېرېږي نو تاسو وګورئ چې د ابوذر ژوند داسې تېر شوی دی او که نه دی تېر شوی لیکن وروڼو موږ د پیغمبرانو ټولو صفتونو ته ګورو ما اول کې هم درته وي مال جمع کول ګناه نه ده چې قرآن شریف کې الله وایي زکات ورکوه نو زکات خو به هغه څوک ورکوي چې مال ورسره یې کنه قرآن شریف کې الله وایي چې حج لدې چې چا سره توخی حج لدې لاړ شي نو خو الله به دي چې مال ورسره یې کنه حضرت عثمان رضی الله عنه سخي او ډېر لوی خیراتونه به یې کول او یو جهاد کې به په سوونو اوښانې ورکولې خو الله خو یې ورکولې چې مال دولت ورسره مسجد نبوي مبارک دې په خپل ذاتي پیسو جوړ کړی دی نو خو مال ورسره لیکن نبی علیہ السلام د مال
چې په ډېرو احادیثو کې بد ویلي دي، د هغې وجه دا ده چې ډېر خلک د مال سره سره د الله نه غافله نه شي. بعضې خلک، ډېر نه بعضې خلک، خو ډېر اکثر خلک د مال په ذریعه چې مال ورسره زیات شي د الله نه غافله شي، بیا خپل لمونځ هم پرېږدي، بیا په ګناهونو سر شي، بیا په مال کې راځي چې د الله او د بنده کوم حقوق دی هغه نه ورکوي. نو په دې وجه نبي علیه السلام یې بد ویلي دي چې هغه مال چې سړی د الله نه، د آخرت نه، د جنت نه غافل کوي، هغه ښه شی نه دی. رب العالمین دی زمونږ د دنیا آخر خیر او برکت نصیب کړي. دعا وکړي. زمونږ د پېښور کې یو ملګری دی، اکثر ما ته ټلیفون وکړي. فضل مولا نوم یې دی، په دې پېښور کې دی، او د هغه یو بچی دی، هغه حفظ پې کوي. وختي ما ته ټلیفون وکړو، دعا ورته وکړه چې دا بچی ورته الله حافظ کړي او که څو نور مقاصد شرعیه الله دې ورته پوره کړي. او دارنګې بل ملګري م چا دعاګانې غوښتې دي، الله چې د چا په زړه کې څه حاجتونه دي پروردګاره ته ورته پوره کړي. الله موږ د دنیا او د آخر د غمونو او د فتنو نه په امن کې وساتي، او د دنیا او د آخر خیریتونه او برکتونه او سعادتونه نصیب کړي. د حضور پاک تابعداري نصیب کړي. الله د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي. الله د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي. او الله د فسق فجور او د ګناهونو نه په امن او امان کې محفوظ وساتي. کوم مشران چې زموږ ستاسو وفات الله ته مغفرت نصیب کړي. دا باران چې کوم روان دی یو شو، دا دعا کوي چې خدای دا باران د رحم ذریعه وګرځي، او خدای پاک د اوبو او د آسماني قهرونو آفتونو نه مونږ په امن او امان کې وساتي. آخر وخت کې خدای په خولي دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو د دکان پتا یاد لرئ، سرائدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سنٹر، حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ، دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد، نیس سکندرپورہ چوک، پشاور. موبائل نمبر ہے 0301 88 91 321. موبائل نمبر 0345 91 47 115. جوړوي سل بنگلې کدی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي په دنیا کې جوړوي سل بنگلې کدی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي د دنیا نه بیو زلزی پرمان د غو غنا پزان چفانی د دا جهان یو کفن بدی پغړوي د سال د غو غنا پزان چفانی د دا جهان را بشي د زن کدن پتا خلیک دی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي په دنیا کې جوړوي سل بنگلې دی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي کسر دروي ک دولت در سره ډیر وي دتا نه بټول هیر شي په غم کې براګیر خپل خپلوان بټول دتا نه وچا پیر وي دتا نه بټول هیر شي په غم کې براګیر وارسان بستا پمال کوي جګړې کدی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي په دنیا کې جوړوي سل بنگلې کدی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي چې دنیا کې حرام خوري کسد خور ترن لاړ بشي مختور ځان به وسیږي په اور ستا خوراک به تور خور شي د ګور ترن لاړ بشي مختور ځان به وسیږي په اور ستړی ستړی به په قبر کې سملیک دی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي په دنیا کې جوړوي سل بنگلې دی عمر شزر کاله خود بمري تور خور لا بزي
دغیش مزی بستان وی مدام شدا جن بد تمام پسحر پما خام راشو باستو با پدا مقام شدا جن بد تمام پسحر پما خام زن کدن کن قبلی گی بیا تو بیک دی عمر شجر کال خود بمری تو رخور لا بزی پا دنیا کی جوڑا بھی سل بنگلی کدی عمر شجر کال خود بمری تو رخور لا بزی راشا وورا نصیحت دو مرزی گورا صاحب دیوزی بیا واپس کلا رازی